ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترینه پاورفل او ډیره زیاته مجربه وظیفه ده درکول غواړم. دا وظیفه ډیره د کمال وظیفه ده، دا وظیفه ډیره د صفاتونو مالک وظیفه ده، دا وظیفه د جنت د خزانو وظیفه ده. دا وظیفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په خاص توګه سره ورکړی شوې ده او د جنت د خزانو نه ورکړی شوې ده. د هر قسم حاجت د فاره، د هر قسم مشکل د فاره دا ډیره لازمی، ډیره مجربه، ډیره پاورفل وظیفه ده. نو هغه مسلمانان کم چې پریشان حال دي، هغه خویندرونه چې کم یو گرفت کې مبتلا وي، نو د هغې نه به الله تعالی دوی ته امان ورکوي. چا چې هم دا وظیفه کړې ده نو انشاءالله هغه حاجت الله تعالی پوره کړي. زمونږ حاجتونه ډیر واړه واړه دي، د الله تعالی دربار ډیر لوی دی. زمونږ حاجتونه ډیر کوچني کوچني دي، د الله تعالی لوی رحمت، لوی فضل، او بلکې الله جل شانه په خپل عرش مولا باندې لیکلی دي چې زما په غضب باندې زما رحمت غالب دی. او الله تعالی فرمایي چې ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی، یعنی زه په چا باندې ظلم نه کوم، نه په خپل ځان نه په خپل مخلوق، بلکې مخلوق په خپل ځانونو په خپله ظلم کوي. او انسان ته چې د دنیا سے تکلیف رسی کنه، دنیا سے زخم دی انسان ته رسی. مثال په طور تا ته دنیا سے تکلیف رسی، ته بیماری، تا ته مالی تکلیف رسی، تا ته جانی تکلیف رسی، تا ته نور داسې یو تکلیف رسی، زخم درته رسی، بچو ته تکلیف میلاویږي. نو حدیث مبارکاو کې راځي دا د خپل لاسه، د خپل لاسه مطلب څه، موږ نه داسې یو ګناه صادر شي، داسې یو فعل رانه وشي چې په هغې باندې زموږ رب العالمین موږ نه خفه شي. د هغې په بدل کې الله تعالی بیا قسمه قسم مشکلات په انسان راولي. دغه مشکلات کله د زخم په عوض کې وي، یعنی د زخم په شکل کې وي. دغه مشکلات کله د بچو د بیماری په شکل کې وي. دغه مشکلات کله د نکاح او محبت نه حاصلېدلو په شکل کې وي. دغه مصیبت او تکلیف کله د قرضونو په شکل کې وي. دغه مصیبت تکلیف کله د کورنۍ په پریشانۍ کې وي او کله د صحت په پریشانۍ کې وي، قسمه قسم. او بعضې وخت کې انسان ډیر دیندار وي، نو په هغه باندې د الله تعالی د سیړه امتحانات وي. دیندار خلقو باندې د الله تعالی د سیړه امتحانات وي. که ته دیندار یې ځان د سوچ وکړه، زه دیندار یم، پاک دامنه یم، د غیر محرم سره خبرې نه کوم، غیر محرمو ته نه ګورم، دروغ نه وایم، غیبت نه کومه، بدفعلي نه کومه، هره ګناه نه پاک یم، ما باندې بیا هم د الله تعالی امتحانات زما بیا هم حاجت نه پوره کېږي. ولې نه پوره کېږي؟ دا اصل وجه محترمو د الله تعالی د سیړه امتحان دی. تا د الله تعالی په دې امتحان کې فاس راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانان رو نخوانه تاسو به روغ جوړ د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د مرادونه، حاجتونه، مشکلات، پریشانای، غمونه ختم کا. د مسافر دی الله تعالی حامی او ناصر مددگار شي. مسافر ډیر زمونږ قدردان دي، ډیر مهماګران دي. مسافر دی الله تعالی دین دګنی راجګنی ترقی نصیب کړي. د دوه جانو خوشاله دی الله تعالی مسافر ته ورکړي. د مسافر ساسو په کور کې مشته، زما په کور کې مشته، دا غږ چې څوک هم اوري د ټولو په کورونو کې مسافر شته او کو نشته وایي راته. په هر کور کې مسافر شته. الله تعالی دغه مسافر او حامی او ناصر مددگار شي. دا زمونږ ډېر دعاګانې دي. محترمونو، نن زمونږ اسانه وظیفه، جنتی وظیفه، د مشکلاتو وظیفه، د غمونو وظیفه، د بیمارو وظیفه، د دردونو وظیفه، د تکلیفونو وظیفه، د هر قسم مشکلاتو وظیفه داسې وظیفه ده چې دا ډیره پاورفل وظیفه ده. داسې چا کړې ده الله تعالی هغه نه امیده کړی نه دی چېرته هم. محترمونو، دې وظیفې دوه طریقه کار دي. یو طریقه کار دی چې 100 پیرې به وي روزانه، چې هر وخت یې وي. بل طریقه یې دا چې 500 پیرې به وي چې هر ټایم یې وي، ټایم به وله مقرر کړي. لومبانه یې چې 100 پیرې کومه وي روزانه، که سحر مونځ نه پسې وي، که ماسپښین وي، که ماښام وي، که مازدیګر وي، که ماسخوتن وي، 100 پیرې روزانه دا وایه پابندۍ سره. دې فایده به دا وي د 100 پیرو چې طالب الله تعالی ډېر وسعت درکړي، فراخي به درکړي، مال به درکړي، دولت به درکړي، کامیابی به درکړي، خوشحالي به درکړي، خوشحاله به په دې دنیا کې انشاءالله. هر قسم مشکلات به د الله تعالی ختمي. 100 پیرې چې وي نو دا به لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا به 100 پیرې روزانه وي چې هر ټایم وي.
دې فائدہ دا چې الله تعالی به اسعد درکې پراخي به درکې خوشحالي به درکې بل چې کومه ده لا حول ولا قوة الا بالله صرف الا بالله پورې به لا حول ولا قوة الا بالله دا 500 پیرې روزانه به د دې نه مخکې 11 پیرې درود شریف ویل د دې وظیفې نه وروسته 11 پیرې درود شریف ویل لومبنی خو صرف سل پیرې ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دویمه چې کومه ده دا چې دا 500 پیرې ده دا 500 پیرې ده د دې نه به مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف وایه او لا حول ولا قوة الا بالله 500 پیرې مخکې وروسته د 11 پیرې درود شریف دا وظیفه په اودس کې او خبرې پکې چا سره نه کې لومبنی کې خیر ده کو خبرې کې خدای کې به خبرې نه کې دا به لومبې چې دی نو 3 ورځې وکړي پابندۍ سره په یقین سره په توجه سره د الله تعالی په جړاو فریاد سره لومبې به 3 ورځې وکړي کو 3 ورځو کې د حاجت پوره نشو به 2 ورځې کې کو کې دیم پوره نشو به 11 کې کو 11 کې دیم پوره نشو به 21 ورځې کې کو 21 کې دیم پوره نشو به اخیری ټارګټ د دې هغه 100 ورځې دی 100 ورځې به دا دوی ته خوري یعنی دا وظیفه به تکي دی وظیفه کې به ته روزانه الله تعالی ته ان شاء الله جړه او فریاد کې کو جړه نه درځي اصل جړه شکل سازاوه لیکن الله تعالی نه جړه او فریاد سره غواړه ان شاء الله چې اخلاص ته او یقین ته او توجه دهانو د الله تعالی نه غوښتلو مرسته د الله تعالی او خیر دې په کار کې الله تعالی به ان شاء الله خامخا حاجت پوره کوي او خیر دې پکې نو قسمت کې دا کار نو د قسمت او نصیب خبره هم ده نو به والله عالم الله تعالی د دې په بدله کې تاسو له نعم البدل درکې نور حاجتونه دی الله تعالی تاسو پوره کړي مونږ ته هم ډېر دعاګانې کوي تاسو ته دعاګانې کوم ما تاسو ماته دعاګانې کوي الله تعالی د تاسو حاجتونه پوره کړي مشکلات الله تعالی زموږ هم حامی او ناصر مددگار شي جزاك الله خير احسن الجزاء في الدنيا والاخره السلام عليكم ورحمه